والد صاحب چې د ماشومانو ته 13 سپارې په ناظرت قرآن ختم ماشوم یې د قرآن حافظ جوړ او ماشوم ته په تجوید باندې ختم او به دومره ډیر ختمونه نو د اخري سورتونه ورته په خپل ویلې شو او ماشومانو ته دستاربندي کولې شو په سر ورته د شفقت او د برکت لاس می کولې شو انعامات ورکولې شو دعای ورته کولې شو بیا دوی په کوم غرض باندې دا مجلس او پروګرام جوړ دا یې موږ سره ښېګړه وکړه دا د دوی همدردي ده او دا د دوی مینه ده او دا د دوی محبت دی قرآن چې کله ختم شي حدیث کې راځي ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن قرآن ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلي دغه د خصوصي رحمتونو باران کې موږ تاسو ځان سره شامل یو بنده قرآن شریف ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک دغه کس د پاره 80,000 فرشتي د بخښنې دعا غواړي موږ تاسو ټول چې د مجلس ته راغلي د قرآن د ختم په نسبت را جمع شوي تاسو واده نه راغلي خیرات ته نه راغلي پیدن نه راغلي تاسو د راتلو نسبت د قرآن ختم دی موږ تاسو ټول هغه خوش قسمت دی د الله د ذات نه امید ساتو چې دی وخت کې موږ تاسو د پاره 80,000 فرشتي د بخښنې دعا غواړي من ختم القرآن فله دعوة مستجابة قرآن سو ختم کی دا سوال دعا قبلی دی معصومان سره د قرآن د ختم نسبت دی وی په دې معصوم وړه جوابانه قرآن ختم کړي وی بدا وړه لاسونه الله ته چته ان شاء الله د دې د دعا په برکت به زموږ تاسو د ټول دعاګانې قبلی قرآن ختم شو دا غینه پس دعا کی امن علی دعائه 4,000 ملک دغه کس په دعا باندې 4,000 فرشتي امين وي فرشتي د الله نوراني مخلوق دی که زمون په دعا باندې یو فرشتم امين وي زمون تاسو د دعا په قبلېدو کې هیڅ شک نشته دا هغه مجلس قاری داد الله سے جوړ کړی دی چې زمون تاسو په دعا به 4,000 فرشتي امين وي فمن وافق تامين ولا تامين الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه د چا امين د فرشتو د امين سره یوځای شو مخکې ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي دا هغه مبارک مجلس دی چې دې کې به زموږ تاسو ګناهونه الله معاف کړي په دې کې به زموږ تاسو دعاګانې قبلېږي په زرګونو فرشتي هم په دعا باندې امين وي په زرګونو فرشتي تاسو د پاره په اسمانونو کې د مغفرت دعاګانې غواړي انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی معمول بدو اور کې به خپل قرآن ختم ک اهل او عیال به را جمع کړل رشتہ دار به روغتل مجلس به جوړ ک او دا وینه به بیا تاسو کو تاسو د پتشتا تاسو مسجد پر راغوتی او بلای دې ظاهر کړم ته پته نه لګي دی ورته فرمایل مانن قرآن شریف ختم کړی او د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلي د مجلس کې باندې دعا غواړم او تاسو ټول به زما په دعا باندې امين وایي زما محترم داسې مجالسو کې دعاګانې قبلي په دې تابعینو کې ډېر وی تابعین تر شوی امام مجاهد رحمه الله هغه په خپل دور کې یو عالم راغی او دې ته درخواست وکړ زموږ په کلی علاقې کې د قرآن د ختم مجلس دی تاسو ته د شرکت دعوت دی بیغه دعوت ډیر په خوشاله باندې قبول کو او بیغه عالم تو فرمایل وی تاسو چې دا کوم عمل کوي دا به نه د صحابه کرام عمل دي صحابه کرام به د قرآن په ختم باندې را جمع کېدل او د الله نه به دعاګانې غوښتي مبارک مجلس دی الله دې زموږ تاسو د ټولو حاضرین قبول کړي ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل ولا يريدون بذلك الا وجهه کم قوم چې د الله په یاد باندې را جمع شي او د ټولو مقصود او غرض د الله رضای مجلس ختم شي الا ناداهم مناد من السماء د اسمان د طرف نه اعلان شي ان قوموا مغفورا لكم تاسو پاسه په داسې حالت کې او بخلې شوي قد بدلت سیئاتکم حسنات تاسو ګناهونه ټول په نیکو باندې بدل شو دا د دې مجلس پیدا او برکت دی او دا د قاری صاحب مون تاسو سره ښېګړه ده الله دې د دوی دا خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دوی دا جامعه دې الله په تعمیر اعمال باندې آباد کړي او تاسو دې علاقې د پر دې الله د هدایت او د خوشاله او غټ مرکز جوړ کړي زما محترم زمون مسجد آبادی زمون مدرسه آبادی من تاسو به آبادی په من تاسو به ځانونه ناراضي تعلیم الصغار يدفع غضب الجبار د ماشومانو دا سبق د الله غضب او غصه سره
کله چې په یو کلی علاقه باندې الله د عذاب اراده وکړي د عذاب فیصله وکړي موږ تاسو ګورو نن سبا زموږ د معاشره کې څومره ګناهونه دي فحاشي ده اوریاني ده بې حیایي ده بې برتګي ده رسمونه دي رواجونه دي جهالت دی غفلت دی د هندوانو طریقې دي د انګریزانو طریقې دي او د یهودو نصارو طریقې دي د مسلمانانو په معاشره کې روزانه د الله احکامات ماتېږي د پیغمبر اسلام طریقې ماتېږي خلک دین ته سپک ګوري ګیري او پټکي ته سپک ګوري او معاشره کې غیبت دی چغلي ده لایاني ده حسد دی بغض دی تکبر دی بازار کې خیانت دی ملاوت دی دوکه ده په دروغ قسمونه دي الله دې ګناهونو ته وګوري غصه کې راشي غضب کې راشي او فیصله وکړي چې په دې ټول علاقه باندې عذاب نازل وي چې وګوري ماګه کلی کې مسجد دی مدرسه ده مکتب دی جامعه ده ماشومان ناس کې قاری سے ورته قرآن کوي او دا ماشومان په دې وړو چې په دالب باتا وازونه کوي ناظره وي قاعده وي حافظان جوړي حافظان دور کې سپاری اړي الله شکر نو اکثر نابالغ معصوم بی گناہ بی خطا غیر مکلف دا وړي خپل دا وړي جبي او د الله د کلام تلاوت الله چې دی خلق ته وګوري د الله غصه سره شي اراده بدل شي او د ټول علاقې عذاب واپس یو حدیث کې راځي بعضی وخت په کلی علاقه باندې الله د عذاب فیصله وکړي فيقرأ الصبي من صبيانهم آية من كتاب الله الحمد لله رب العالمين پدې ټول کلی علاقه کې یو معصوم دی او د دې پدې معصوم او وړه چې باندې د قران یو آیات تلاوت شي او دی وی الحمد لله رب العالمین حدیث کې راځي د سلويخ تو کالو د پر د کلی علاقې نه الله صاحب واپس مسجد آبادی مدرسه آبادی منگ تاسو آبادی پا منگ بازابونه نرازی نن چې د پاکستان نوم په نقشه کې موجود دی دا د مسجد او مدرسې برکت دی ورنه پاکستان کم ځای ته ورسېد 2023 کې تاسو ګورئ نن چې کوم سیز بازار کې په کم ریټ ملاویږي سبا هغه ریټ نه ملاوي روزانه ګرانی تیزی سره بل روانه او خلک وی پاکستان به دیوالی شي او نوم به د نقشې نه ختم شي پاکستان نه الله کان جوړ کړی او زما محترمو دا د دې علماء برکت دی دا د دې مدارس برکت دی دا د دې معصومانو د قران د ختم برکت دی دا د دې معصومي جبې د تلاوت برکت دی دا د ناظری ختمونه دا د تجوید ختمونه دا د تفسیر او ترجمه ختمونه دا زمون په مدارسو کې د مشکات او د بخاری شریف ختمونه او زما محترمو دا سيزونه چې موجودي ان شاء الله د قیامت د سبا پورې پاکستان نشي ختمېږي پاکستان به موجودي زما محترم خپل مساجد مدارس دا آباد ساتو نن تاسو د بچو د قران شریف ختم دي دا الله شکر ادا کوي معشوق په ناظره قران ختم کی حدیث کې راځي د مور پلار مخکې ټول ګناهونه الله معاف اسمره د خوشاله خبره ده لار به دلته موجودی مبارک شه ستام علامه د ګناه صفا شو پکور کې د مور علامه د ګناه صفا شو دا د ناظری د ختم برکت دي او د یو بسم الله دونه برکت دي حدیث کې راځي معشوق چې پاول ځل باندې راشي مسجد مدرسې ته استاد ته مخامخ کینی او هغه ورته وي بسم الله الرحمن الرحیم او دا معشوق په دې وړه چې باندې وي بسم الله الرحمن الرحیم وې د سلورو کسانو د جهنم نه د براءت فیصله وشي یو د معشوق بلې د مور پلار بلې د استاد د بسم الله دونه برکت انبیاء علیهم السلام له الله معجزات ورکړي د هر پیغمبر خپل معجزات عیسی علیہ السلام پیغمبر تیر شوی دی معجزات الله ډیر ورکړي خو یو معجزه دا و چې په قبرستان به تیرېدو قبر ته به وکتل کشف القبور ورته کېده کارېدل ورته دی مړي تعذاب دی د تراحت دی یو ځل په یو قبرستان تیرېږي قبر ته وکتل مړي تعذاب دی تکلیف دی د جهنم اور بل دی پاغلار باندې تیر شو سورسي پس زمانہ پس عیسی علیہ السلام په دغه لار بیا روان دي او ماغه قبر ته وکتل قبر د جنت باغ دی مړی تراحت دی پینان دی سکون دی خوشحالی دی حیران شو یا الله دا قبر کو د جهنم کندو او نن د جنت باغچه ده الله جبرائیل علیہ السلام راولېږي وې دا سړی ډېر نافرمانه ګناهګار او د وفات نه پس د یو معصوم بچی د مور کې پاتې شو او کله چې معصوم د ګرځېدو د خبرو شو مور ورله انجیل لاس کې ورته آسماني کتاب دی په عیسی علیہ السلام نازل شوی دی معصوم په دی وړو خو باندې مسجد مدرسې ته لاړ استاد ته مخامخ کېناست او هغه ورته شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم او دی معصوم په دی وړه چې باندې ویل بسم الله الرحمن الرحیم وی الله پاک فرمایل زما غیرت دا نه برداشت کړي
چې د دنه پیدا یو ماشوم بچي په دې وړه چې به زما نوم لري او په